السلام علیکم ملګرو دا سام د ویډیو چې کومه دا رنګ ویډیو زه په ټیک ټاک شي وینم په فیسبوک شي وینم دا ویډیو ډېرې زیاتې وایرل کیږي او دا رقم ویډیو لپاره کوم اپلیکیشن دی او څومره ټایم جوړیږي امیج نه څه قسم پکچر وړي څه قسم د ورته بیک ګراوند چې کوم دی دا رنگین بیک ګراوند دی دا په کومه طریقه سره امیج کوم ځای نه ډاونلوډ کوي زه په دا ویډیو شي مکمل طریقه دا وښیم ارسي ویډیو په طرف لیست کله ویډمیټ اوپن کوي هغه نه بعد په سرچ او تاسو ویډمیټ په سرچ او تاسو دا ولیکئ او مثال کې بلیک سکرین ویډیو افیکټس دا ولیکئ هغه نه بعد دا سرچ کوي چې کله سرچ کوي داسې لوډینګ شروع شي لوډینګ نه بعد تاسو ویډمیټ چې دا بلیک سکرین ویډیو افیکټس ته ولیکئ دا ډېرې فولډر یې کتلی شئ امو سره په دې شی دا ویډیو په ټاکو ډاونلوډ کېږي ښه تیز دی او دا چې ایم بي ښه ډېره کمه خوري که نه په دې شی 170 ویډیو دي بله دا شی 670 ویډیو دي دا اوس څرنګه ډاونلوډ کوئ په ټاک زه مثال کې 670 چې کومې ویډیو دي دا باندې زه اوس ډاونلوډینګ طریقه ته وښیم دا وړي کې ډاونلوډ اپشن ته ښکاري په دا باندې کلیک چې کله باندې کلیک کې دلته میشته لوډینګ شروع شو دا آلریډي ټیک مارو ته ولګېدل دا ټولې ویډیو دي صحیح دا اوس څرنګه ډاونلوډ کوئ په کومه طریقه سره ډاونلوډ کوئ دلته امیج سره بل یو اپشن دی ډن کله په ډن باندې سه کلیک کې دلته لوډینګ شروع شي 200 په 360 شي ډاونلوډ کوئ په 300 شي ډاونلوډ کوئ هغه نه بعد دا پوسه چې کیم دی دا لاین چې کیم دی د آډیو ولای ویډیو نه آډیو په دې ډاونلوډ کوئ دا لاین چې کیم دا ویډیو ولای په څه شي ډاونلوډ کوئ په هغه خپل ډاونلوډ کوئ دا ډاونلوډ بٹن په باندې کلیک کوئ ته ویډیو ډاونلوډ ته شروع شي اوس هغه نه بعد دا اوس میج په کومه طریقه سره استعمالوي انشاٹ اپلیکیشن اوپن کړئ چې کله انشاٹ اپلیکیشن اوپن کړئ بیا ویډیو ته روشي ویډیو نه بعد بیا نو په نو باندې کلیک چې کله باندې کلیک کې دلته زه هغه ویډیو سلیکټ کړم چې کومه ویډیو مو ډاونلوډ کړې و دا ویډیو مو را ډاونلوډ کړې دی او دا ویډیو باندې سلیکټ کوو هغه نه بعد ټیک مار باندې کلیک چې کله ټیک مار باندې کلیک کې آینده ویډیو شو دا مو ډاونلوډ تو او دلته ډېر خلک دغه مسله وي د انشاٹ کیم چې واټر مارک تای دغه دی په ویډیو باندې رسي په ضرب باندې سه کلیک وکړئ چې کله باندې کلیک فری ریمو دا باندې کلیک وکړه چې کله باندې کلیک وکړئ دلته لوډینګ شروع شي لوډینګ نه بعد دلته کله چې لوډینګ شروع شي لوډینګ نه بعد دا ډایرکټ آلریډي خپل ختم شي دا مو سره کتلی شئ دا مو سره ختم شو اوس زه دغه شی اوس زه خپل پکچر سلیکټ کوم هغې نه بعد دلته زه نوره شاعري ښه سلیکټ کوم دا پکچر چې کوم دی په دې شي پی آی پي ته روشئ که نه په دا باندې کله کلیک چې کله باندې کلیک کې بیا وروشئ فوټو ته فوټو نه بعد خپلې مرضۍ یو داسې پکچر مثال کې زه سلیکټ کړه زه اوس یو خپل پکچر در خپلم دا پکچر په دې شی زه سلیکټ کوو چې کله دا پکچر پکښې سلیکټ کوو دا پکچر دی نو پکښې سلیکټ کوو دا اوس زومینګ کله چې برابر کا چې کله سه برابر کې دا دستا ورولا صحیح دو دا پکچر چې کوم دی داسې خپل د کیمرا ته ویډیو سیټ کوي هغه مرته دا ویډیو سلیکټ کا ویډیو پکچر برابر کا هغه نه بعد دلته د ټیک مار باندې کلیک وکړئ چې باندې کلیک وکړئ دلته امیج سره بل اپشن ملويږي ټیکسټ یا پهلا ټیکسټ نه مخکې دلته داسې وکړئ چې بیا ورشي پی آی پي ته پی آی پي باندې کلیک وکړئ چې کله باندې کلیک وکړئ دلته ورشي ویډیو ته ویډیو نه بعد چې کومه ویډیو تو سره موجوده وي کومه ویډیو ته ایډیټینګ وکړئ کومه ویډیو ته شاعري وي څه قسم ویډیو وي ته ایډیټ کوي هغه ویډیو ایډیټ ته سلیکټ کا هغه ویډیو ایډیټ ته راواخله بیا ته په خپل ویډیو باندې آی افیکټس چې کوم دی هغه ولګوه په دغه طریقې دوسته ویډیو هو شایو د بلیک ویډیو مو ډاونلوډ کړی و دغه ویډیو مو را ډاونلوډ کړی دا اوس مثال کې زه اوس څرنګه سلیکټ کوم په داسې وکړو چې دا ویډیو مو راخیستله هغې نه بعد دلته امو سره یو بل اپشن ملویږي بلینډینګ باندې کلیک دا وال چې کوم باندې کلیک چې کله باندې کلیک کې لیګټن په باندې کلیک بیا ټیک مارو او دغه ویډیو چې کومه داسې وخلا سایز لږ برابر کا چې کله سایز ته برابر کې هغه نه بعد او دا ویډیو زه پلی کوم څرنګه دا ویډیو ایچ ډي ډېر صفا ویډیو په دغه ویډیو دغه
ویډیو ښه جوړولی شئ ډېر سوقه طریقه ده. دغه ویډیو سره خپل ټایپسټ نومونه ښه ورسره ولیکئ. دغه ویډیو تاسو په ټیک ټاک کښې ډېرې په سوقه طریقه سره فري ته ایستلی شئ. بیا ورشئ ټکسټ ته. ټکسټ نه بعد خپلې مرضۍ دلته زه ورسره لیکم مصدر، یا دلته زه خپل آی ډي چې کوم نوم دی پښتون ټایپسټ، دا زما نوم دی ټیک ټاک آی ډي. هغې نه بعد دلته زه خپل دغه ته کلر چې کوم دی همې ته چینج کړه. هغې نه بعد دلته د سایز زه برابر کړه. هغې کله زه سایز ته برابر کړم دا بیا ورشئ اینډ ته. اینډ نه بعد دلته د اولي د اخري چې کوم اپشن دی موږ سره درومو په دا باندې کلیک وکړه. هغې نه بعد دلته لوپ ته راشئ. لوپ نه بعد دا یو زه سلیکټ کوم. د هغې لږ سپیډ زه برابر کړم. زه اوس یو بل پیکچر راغله پی آی پي ته ورشئ. بیا پیکچر ته راشئ. پیکچر نه بعد دلته زه خپلې مرضۍ سره یو بل پیکچر ورته راخله. هغې نه بعد دغې پیکچر چې کوم سایز دی هغه زه برابروم سره خپل طرف ته یې راړوم. دا پیکچر دا یو مې سلیکټ کړو ده دلته مې کلیک پې اخلم. دا پیکچر به پسې برابر کړم. هغې نه بعد دا پیکچر مې چې کله برابر برابره شوله ما سره. او دلته او دلته زه بیکګراونډ چې کوم دی هغه زه سپین ورته لګوم. کله بیکګراونډ مې ورته سپین کړ بیا ورشئ اول سر ته داسې به یې لږ برابر کړئ. هغې نه بعد ټیک مارک ته راشه. ټیک مارک نه بعد سوقه طریقه د شئ. دا ویډیو مو سه ستا ویډیو دغه ویډیو مو خوښه ویډیو در سره شیر کړئ او فیسبوک پیج لازمي فالو